ریاض الجنه معنا د جنت د باغونو نه یو باغ او په دې کې دغه مخامخ تاسو ګورئ دغه حضور پاک صلی الله علیه وسلم منبر دی په دغه ځای باندې حضور پاک صلی الله علیه وسلم مونځ کولی او د هغه منبر خاص په دغه ځای لګېدلی و. مسجد قبا د مسجد نبوي نه د جنوب په سیر تقریبا په 3.5 کیلومتره فاصله کې واقع دی. دا جومات په اسلام کې ډېر یو لوی اهمیت لري ځکه چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم کله مدینې ته هجرت وکړو نو اولنی دا جومات کې د جومات بنیاد یې ایښی و. د ښکاري اګزیټ دغه د جنګي احد میدان و چې اوس پې د پاسه دغه جومات جوړ دی او د دې په شا چې دا کوم غر ښکاري دغه د احد غر دی بیا کو په دې سایډ باندې تاسو سوچ وکړئ دا چې کوم ښکاري تاسو ته دا ډېری دې ته ویل کېږي جبل روما. روما په عربۍ کې تیراندازانو ته ویل کېږي. السلام علیکم دوستانو، امید ده چې ټول بخیر او جوړ به او خوشحاله به. زه یم ستاسو ورور جاوید اقبال او موجود یم دا وخت د سعودي عرب په هولي سیټي په مکه مکرمه کې. دوستانو نننی سفر زموږ شروع کېږي د مکې نه تر مدینې منورې پورې. په دې مقدس سفر کې به په لار کې چې څومره مقدس مقامات دي لکه جنګي احد میدان شو، مسجد قبا شو، دغه شان مسجد نبوي، جنت البقیع، دغه یو ځای به ګورو انشاءالله سټپ بای سټپ. نو دغه هم دنه درخواست دی چې دا ویډیو به تر اخره پورې ګورئ. ویډیو به خامخا ملګرو سره شیر کوئ چې ټول مسلمانان دغه مقدس مقامات وګوري او دې سره سره که چېرته زما په دې چینل باندې نوي وي چینل سبسکرایب کړئ. انشاءالله د سعودي عرب سره او د ټریول او هسټري سره ریلیټډ ویډیوګانې به تاسو ته زما په دې چینل میلاویږي. نو انشاءالله خپل سفر باقاعده شروع کوو د مکې مکرمې نه تر مدینې منورې پورې. په دې سفر کې راسه تر اخره پورې اوسئ. تقریبا من د مکې نه د مدینې په روډ 150 کیلومتر سفر کړی دی او مدینې ته پاتې دی 250 کیلومتر یا څه کم 300 کیلومتر. نو هغه سفر جاري ساتو. اوس دا وخت تاسو ګورئ د مونځ او د روټۍ وخت به وه نو هغه ته راکوشو مونځ او روټۍ کوو. دا نه پس په خپل سفر مخ په وړاندې جاري ساتو. خصوصي په دې سفر کې ځان سره میلمانه کوم انشاءالله. نو په دې سفر کې تر اخره پورې اوسئ انشاءالله. دا ویډیو به هم خوښه ملګرو. دا وخت موږ د 15 غنټې سفر نه پس مدینې منورې ته راورسېدو. دا زما په شا چې تاسو ګورئ کوم جومات دا مسجد قبا دی. مسجد قبا د مسجد نبوي نه د جنوب په سیر تقریبا په 3.5 کیلومتره فاصله کې واقع دی. دا جومات په اسلام کې ډېر یو لوی اهمیت لري ځکه چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم کله مدینې ته هجرت وکړو نو اولنی دا جومات چې د جومات بنیاد یې ایښی و. که په دې حدیث کې تاسو ګورئ حضور پاک صلی الله علیه وسلم به هر د هفتې په ورځ دلته راتلو او دلته به 2 رکعته مونځ کوو. د دې نه علاوه دا جومات په اسلام کې ډېر زیات اهمیت لري. لکه په دې بل حدیث کې تاسو ګورئ حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایلي چې په مسجد قبا کې 2 رکعته مونځ کول دا د عمرې برابر ثواب لري. نو ورځو دلته کې 2 رکعته مونځ کوو او تاسو ته د دې جومات ویو خیمه لګه. له هغه نه پس به انشاءالله ځو مخکې د جنګي احد میدان ته. نو دا جومات د باندې ګورم او دلته کې به 2 رکعته مونځ کوو. له هغه نه پس به ځو انشاءالله د جنګي احد میدان ته.
دا وخت موږ د جنګي احد میدان ته راورسېدو. دا زما په شا چې دا کوم جومات تاسو ته ښکاري اګزیټ دغه د جنګي احد میدان و چې اوس پې د پاسه دغه جومات جوړ دی او د دې په شا چې دا کوم غر ښکاري دغه د احد غر دی. بیا کو په دې سایډ باندې تاسو سوچ وکړئ دا چې کوم ښکاري تاسو ته دا ډیری دې ته ویل کېږي جبل روما. روما په عربۍ کې تیراندازانو ته ویل کېږي. نو دې ته تیراندازانو غر په دې وجه ویل کېږي چې حضور پاک صلی الله علیه وسلم کله د احد په جنګ کې 50 صحابه کرام د حضرت عبدالله بن جبیر رضی الله عنه په مشرۍ کې په دې ودرولي وو او هغو په دې سوچ دا ډیری پرېښې وه چې یاره مسلمانانو ته فتح حاصل شوله او د دغه موقع د خالد بن ولید چې په هغه وخت ایمان نه و راوړی هغه پرې د دې سایډ نه حمله وکړله. کوم بالکل لیټونه چې تاسو ته ښکاري دغه سایډ نه په دغه مسلمانانو باندې حمله شوې وه او په دغه جنګ کې مسلمانانو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی و. بیا په دې ښي لاس کو تاسو وګورئ په دې خوا نو دغلته یو مقبره ده کوم چې د احد د شهیدانو مقبره ورته ویل کېږي. په هغه کې د احد چې کوم 80 صحابه کرام شهیدانو د هغو قبرونه دي او په دغه مقبره کې د سید الشهدا حضرت حمزه رضی الله تعالی عنه قبر هم دی. ورځو دغه یو ځای ته په دې ویډیو کې باینیم ښیم. الحمدلله دوستانو دا وخت موږ مسجد نبوي ته راورسېدو. زموږ چې کوم فاینل او اخرنی منزل و نو دا وخت تقریبا څه کم 4 بجې دي. د تهجد اذان شوی دی. ورځو ننوځو مسجد نبوي ته او تر د سهار د جمعې پورې به تهجد کوو دلته. بیا د جمعې نه پس به روضه رسول ته ورځو سلام لالته. له هغه نه پس به انشاءالله جنت البقیع ته او کوشش کوم چې زه نور دغه کم مقامات دي دا لکه روضه رسول شو جنت البقیع شوله یا د مسجد نبوي دنده کوم اندروني منظر دي نو هغه به تاسو ته انشاءالله سټپ بای سټپ په دې ویډیو کې مخکې ښیم. او دا د ملګرو په مسجد نبوي کې دننه ریاض الجنه چې کوم ته ویل کېږي. ریاض الجنه معنا د جنت د باغونو نه یو باغ او په دې کې دغه مخامخ تاسو ګورئ دغه حضور پاک صلی الله علیه وسلم منبر دی. په دغه ځای باندې حضور پاک صلی الله علیه وسلم مونځ کولی او د هغه منبر خاص په دغه ځای لګېدلی و. او د دې نه علاوه حضور پاک صلی الله علیه وسلم فرمایي لکه د حدیث تاسو ګورئ چې زما د منبر او زما د حجرې ترمنځ چې کومه ځمکه دا د جنت د باغونو نه یو باغ دی. نو په دې وجه باندې دې ته ریاض الجنه ویل کېږي. ریاض الجنه معنا د جنت د باغونو نه یو باغ. د دې لپاره خپل یو ایپ میلاویږي په هغې کې تا ته اجازتنامه میلاویږي. نو هغه ایپ موږ خو کوشش وکړو خو موږ ته تقریبا د 3 ورځو نه مخکې ټیم نه میلاوېدو. نو دلته چې کله ته راشي د خپل یو ایپ دی په هغې به تا ته اجازتنامه میلاو شي نو بیا به ته دې ته دننه ورننوځي او دننه به پکې مونځ کې.
زمونږ سفر کوم چې د مکې نه شروع شوی او دلته په مدینه کې په مسجد نبوي باندې اختتام ته ورسېد او امید ده چې ستاسو ټول دغه سفر به ستاسو خوښ شوی هم که داسې ویډیوګانو تاسو خوښوئ نو زما دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ زما په چینل به تاسو ته همدغه شان ویډیوګانې میلاویږي انشاءالله میلاویږي به په یو بل داسې ښکلي ویډیو کې تر هغه پورې د الله په امان